لو سره یاد ساتي چې قرباني په هغه ساروي باندې کیږي چې هغه عمر ته رسیدلې کوم چې شریعت غواړي او شریعت مونږ ته خوله. حدیث کې راځي صحیح مسلم کې دا حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لا تذبحوا الا مسنه. او دغه تفسیر د مسنه دی ته وایي چې دغه د پیو غاخونه ولیدلی او نور غاخونه راختلی. نور غاخونه راختلی د شریعت ساتي ګور. اکثر د غاخونه ولا دا کمی چې خرڅې د سوداګر دی ولا ماته نه چې د پیو غاخونه ولیدلی او نور راختلی چې نور راختلی او بګي ګوره د اسانی د لپاره بعض علما دا خبره ذکر کړې دي چې لکه اوخ د 15 کالوي او غواغ وای میخه جسوي دوی او بيزو ګرځي کال پوره کړي د پیو غاغ چې ولیدلی او نور غاخونه راختلی. مو چې د غاغ اهتمام په ګډیر په کار دګر کې بعض علما دا وی بعض دا وی غاغ ته به ضرورت نشته خو چې دا کلونه دغی خدا مسنه ټکه پربې جبه کې وی هغه ساروي ته چې داغه د پیو غاخونه ولیدلی نور راختلی. نو دا کلونه به کې د سانتیا د پر ځان سره یاد ساته کلونه به کې د سانتیا د پر ځان سره یاد ساته او په دې خبره کې احتیاط هغه ډیر کوي. بل مسله زده ساتي چې قرباني کې به عیبونه نه کوم عیبونه چې شریعت ذکر کړی چې دغه نه خالی. د برا بن عازب رضی الله عنه حدیث ته پغې کې سلور عیب رسول الله ذکر کړی دي چې کله دای په ساروي کې دنه په دمنه قرباني نه کی. اول عیب چې سترګه کې عیب په سترګه کې دي سي عیب چې هغه ښکار عیب کوس پټ عیب په سترګه کې دنه عیب شو پټ ته ښکاری نه په دمنه قرباني کی کنه کی چې ښکار عیب نو به قرباني کو مثال کې یو ساروی دې په یو سترګه باندې خراب دي خزائر پتري چې د یو سترګه سره دا خرابه په دې باندې چې قرباني ده نه کی. دویم هغه بیمار ساروی چې دغه مرز ښکارا او چې ساروی دغه بیمار د مرز پټ او ته به قرباني وکړه مته هغه مرز یې پته نه لګیږي نو به هیڅ خبر نه بدی ونی کی. د دویم عیب شو. دریم عیب هغه ګډ ساروی چې داغه د ګډواله ښکاری خصفه په طریق جلا ساروی سره دا ګډ دې په دیخ پکې د عیب دی په دې باندې قرباني نه کی. سلورم مرز هغه کمزور ساروی چې هغه بالکل غریب د ګرځېدون وته او په دې اډوکو کې چې کم مغز یې هغه څه شي هغه تم ختم شي. دا بس کسان لړ شي ولیاذ بالله الله د پاره به دي شرزانو ته کې شي ګول جل او ته ویلي نه لړ به شي ساروی به روان کړي په دې لار دراتلو ساروی نه یاغه دومره کمزور به دی راوړي ټول اډوکی باندې ښکاری په دې اډوکو کې مغز نه خپیم صحیح نه لګي نو په دې کمزوري ساروی باندې قرباني دانه کی. به د غوږ مسله ده بعض علما دا وایي چې په غوږ کې نقصانی نو به دې قرباني نه کی کغیر قسم نقصان او غالبا علماء چې د غوږ د نقصان چې د مکروه دی یعنی قرباني به کیږي خو په کار ده چې د خیال وساتل شي. نو موږ دا وایو چې خیال کوي چې د ساروي غوږ چې د برابرۍ خیال کوي ځکه دا علماء د رائے مطابق کوم چې وایي چې نه غوږ کې عیبی نو د قرباني نه کیږي نه به منغه د فتور کې چې د قرباني نه ده شي. نو احتیاط څه شو چې ته د ساروي د غوږ خیال وسدیر دي سروي چې د غوږ چیرې دا خراب نه هغه سورې شوی یا هغه پرې کړی شوی. د ساروي خکر کماتی یا خکر وړکی یا خکر بالکل نه نو بده باندې قرباني کیږي د څه حرج نشته. خدا غوره طریقه ده چې ته دې ساروي ګوري چې هغه خکر برابرۍ ته غوره طریقه ده. الله سبحانه وتعالى لپاره یو شی ورکه چې مزدار وي کنه خکاری چې دا مزدار ساروي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دو غډان الکړي به کبشین املحین اقرنین خکول خکرونه دا غډانو کوم چې رسول الله قرباني کړي نه قبل پر از خکر ماتی یو ورکه یا نه نو قرباني کیږي نه کیږي قرباني. تاسو د لکې مسله ده غوره طریقه ده چې لکې برابرۍ پرېکړې شوی نه خو قبل پر دې ساروي باندې یو کس قرباني وکړي چې راغه لکې پرېکړې شوی ده نه دي کې څه حرج پکې نشته. اصل د سلور عیبونه چې ساروي کې د سلور عیب نه